بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فرج. ایسال سو مجلس ان شاء الله قبل مختصر وقت کی مقرر وقت کی سر استوس خدمت کی عرض کوم. یقینا فضل خدای بخکله ده پروردگار عالم رحم پو کا وینے سے زندگی معذور حالات کی تیرا کا انسان سے معذور وی ذہنی پروردگار سے معجور ده خدای غد خپل اجر ورکي غم مکلف نو و دی په باوجود هم زندگی د اهل بیت و بلا و محبت کی تیرا کا و تکلیفونه باور باندې رغلی وي صدمات خټولنا یو شاید څه نقطه ده غدا ده روایتورو سره کومې خونې کې دا چې معذور انسان وي مفلوج انسان وي ذهني هغه پرورش کوله نگهداري کوله ډېر زیات اجر او ثواب ده. تو ویلی شوي دي چې هغه سره معمولي ته خوه کې احسان ورسره کوي ډېر زیات درجات دي پروردگار طرف نه. موږ چونکې ټایم کام مو ډېر کوشش وکړو زه هغه حدیث توس خدمت کې لږ بیان کوم څه یو معذور کس مفلوج کس څه اجر و پاداش ده و بهرحال وقت نه زکات واجنه لازمونه ورسېدو خدا دې څه اهل بیت و حدیثو کې روایاتو کې فرامینو کې یو معذور کس تله مفلوج کس تله خدای سره ډېر لوی اصله ده ډېر لوی اجر ده ډېر لوی حسنات دي انسان لپاره. دا څه وړه خبره نه ده چې کومې خونې کې یو معذور وي دا ما دوسته کېدای شي رسانه خبره بریښي خو پاتې اخچاته لګېږي چې کومې خونې کې دا شي یو معذور کس ورکې وي هغوی پرورش یې کوي ساتي نګهداشت یې کوي دا ډېره غوټه خبره ده. زه د وړونو ته خلخانې ته خدای نه همیشه دپاره دعا کوم چې خدای دوی ته عظیم عظیم اجرونه عطا وګرځي انشاءالله پروردګار عالم د مرحوم غریق رحمت کی. قرآن سورہ مدثر دو آیتونه توس خدمت کی ما تلاوت کې 40 نه 43 پورې څو حدیثو ضمن کې المنځ باندې مختصر څو خبرې کوم. کسا فی جنات یتساءلون عن المجرمین قرآن کې د سیر غلی دي چې مجرمانو نه څه کله پښتنه وشي ما سلککم فی سقر سقر ته چی شي را ورسولوي قالوا لم نکن من المصلین هغوی به جواب ورکړي چې مو المنځو ولاو کې نو مو المنځونه نه کول. امام معاشره کې شته دي ډېر داسې کسان چې هغه ډېر ارامې سره المنځ پرېږدي بغیر د عذره بغیر د څه بهانې بغیر د څه مشکله خصوصا جوانانو کې شته دي یاد وساتئ ما تاسو اهل بیتو منونکي یو اهل بیتو مننې یوه تقاضا ده چې اهل بیتو المنځه سره عشق و مینه یوه پکار دی ما تاسو هم مینه وي المنځه و عبادت سره کسه عبادت و المنځ دا اظهار بندگی ده اظهار تسلیم شوله ده خدای ته تسلیم شول یو اظهار ده و خدای ته توجه کول دي متوجه شول دي. نن تاسو دغه مضطرب دور کې سترګې وغړئ هر انسان مضطرب و پریشان دی ایدي اضطراب ډوز دا ټیبلیټس نه دي ګولۍ نه دي دا مختلف شنو څه ډوز مو د نو دا نه دي بهترین علاج دا دی چې خدای ته سار ټیټ کا خدای ته سجده وکړه عبادت ورته وکړه پروردگار تسلیم کا خدای سره صورت متصل یې مربوط یې اندوره ته تسلی و سکون دی. تاسو به کسو یا خودکشی اکثر داسې کسانو کې زیاتې وي او ځنه مشکلات نفسیتي ډپریشن مشکلات هغه خدای نه وریا وي دغه شی نه وریا وي خو دا یاد دی چې دوی حقیقي معنا باندې انسان پوه وي کسه انسان مانوس شوله غواړي اونس غواړي وحشت د حالات کې د انسان دنیا کې بهترین انیس انسان دپاره خدای ساده دی. سر انسان خدای ذات سره مانوس کیږي اندور انسان نه ډپریشن ځنه مشکلات وریا کیږي دا یاد وساته. زه څو حدیثونه تاسو خدمت کې عرض کوم که پیغمبر یې تاسو المنځو خیال وساتوي ځکه چې قیامت کې فروع دین کې عباداتو کې ټول نه اول څه پښتنه کیږي غیر منځ پښتنه نه کیږي دغه غفلت ما کوي. او حدیث د پیغمبر د سیاده لیس منی من استخف بصلاته پیغمبر دی څنګه ما امتی نشي کېدای څنګه المنځ ته سپک نظر کوي. یو بل روایت کې پیغمبر لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته اخکاسته مو شفاعت نه رسیږي څنګه المنځ سپک کړي د سپک ګڼلې مرحله دا شی د ترک صلات هغه نه بدتره مرحله ده چې انسان خدا نه خواسته بل منځ شي
تارک الصلات وګرځېږي. سپک اندا دی څه امام مشرق کې ډېر داسې کسان تاسو به لیدلي وي چې هغه لمونځ سره وخت نه کوي، هغه لمونځ ته لیا ټایم کسي څه ښه لیا شو بیا لمونځ کوو، دا سپک ګڼلی دی. یو سپک ګڼلی دا یا دی څه یو انسان د لمونځ کوي ډېر بیړې بیړې سره، سجده یې مکمله نه، رکوع یې مکمل نه، اس کېدله ټیټېدل یې مکمله نه، بس داسې تیزۍ سره لمونځ کوي چې نشي ورته ویلی چې دا لمونځ دی، دا سپک ګڼلی دی دا لمونځ. الموز بهترین ټایم کې وکړه، بهترین انداز کې وکړه، ښه سکون سره یې وکړه. دا کسه انسان ته وسوسه کېږي که لمانځه نه ودرېږي که نه مختلف شونه مخ ته درته راځي، دا دنه پاتې شو دا دنه پاتې شو، دی شیطان وسوسې دي بیړه ډېر کوي چې لمانځه کې دروغ وکړي چې بیړه وکړي خراب یې کړي در سره. کوشش وکړي چې لمانځه کې ذهن زړه خدای ته ویر کا، هر چې په ویر کا. عزیز المنځه ته ما یې چې کار ټایم دی، کار ته وایي چې المنځه ټایم دی. المنځ یو مهم کار دی، اهم کار دی، اصلي کار انده دی چې دې ته توجه وکړي. لذا تاسو وګورئ حدیث د پیغمبر دی چې لا تضیعوا صلاتکم فإن من ضیع صلاته حشر مع قارون و هامان. مسلمانو المنځ ما ضایع کوئ، چا چې المنځ ضایع کړلو هغه قارون و هامان سره خدای محشور کوي. المنځ ضایع کول سزا ده دی. او حدیث دی چې وکان حقا علی الله یدخله النار مع المنافقین، خدای دپاره د حق حاصل دی چې کس هغه لمانځه ته داسې نظیر وکړي ضایع یې کړي، منافقینو سره یو ځای جهنم ته خدای ورواچوي. وایي دا حدیث یوه ادامه ده د تارک الصلات لا یکون من امتی. پیغمبر دی چې هغه کس هغه لمونځ ترک کوي پرېږدي هغه ما امتي نه دی، پیغمبر امت کې هغه حساب نه دی. حرمت شفاعتی علیه، پیغمبری چې ما شفاعت ور باندې حرام دی. اما شفاعت امید ما ستی هغه څه کسان چې بالمنځه دي ماله و عیاله حرام، پیغمبر دی چې مالاونه حرام دی، خپل اهل و عیاله ور باندې حرام دی. این هغه کومه روزي خوري د سوای چې هغه روزي د حرام روزي خوري، ګرچې خپل مهنت سره دی ګټي دا ورته حرام دی، عیاله ور باندې حرام دی. والنوم علی جنبه حرام، بالمنځه کس څنګ ته یوې کمرې کې المستایا پیغمبري چې حرام دی. یعنی داسې کس بالمنځه دی هغه څه هاسټل کې ما پته کېږي، ډېرې کې ما اوسه پته کېږي ویلې هغه بې برکته وجود بې برکت، هغه وریا خدای نه فرشتو نه وریا رحمت نه وریا تاو نه وریا کېږي. د ځنه بې برکتۍ هم دغو بالمنځه او خلکو واچینوي خونو کې. واذا مرض فلا تعودوه واذا مات فلا تغسلوه ولا تکفنوه، پیغمبر دی چې بالمنځه کس که مړ شي تاسو، بالمنځه کس که بیمار شي هغه عیادت ته تاسو ما ورسوئ، بالمنځه کس عیادت ته ما ورسوئ، پوښتنې ته ما ورسوئ مریض شي. عیادت څومره مهم شی دی مسلمانۍ کې، تاسو بار بار لیدلی دي چې یو کس بیمار شي پکار دی عیادت ته یې ورشي، پوښتنې ته یې ورشي. پیغمبر دی که بالمنځه دی ما ورسه، د پیغمبر الفاظ دي. او دینا مخکې پیغمبر فاذا مات فلا تغسلوه، که چیرې بالمنځه کس مړ شول غسل ما ورکوي، ولا تکفنوه کفن ما ورکوي، ولا تدفنوه فی مقابر المسلمین، ای مسلمانو دیرې کې مخه خوئ. دومره تنه پیغمبر بیزاره دی بالمنځه انسان. و مخکې جمله ده فإن تارک الصلاة ملعون فی التوراة والانجیل والزبور، پیغمبر دی چې هغه کس هغه بالمنځه دی هغه نه تورات و زبور و انجیل و قرآن ټولو آسماني کتابو کې لعنت شوی دی چې کوم کس بالمنځه دی. اوس زموږ معاشره کې شته دي ډېر به نه وي خو زه به هم څه بیا یا شته دي چې بغیر د څه مشکله عذره المنځ پرېږدي، تارک الصلات ګرځي. اندیشون سے حدیث کی دسیار اگلی تارک الصلاة ملعون فی التوراة ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون فی القرآن، ہر سالور اسمنی کتابوں کی لعنت پہ شوے دے. مخ کی پیغمبری سے ملعون فی لسان جبرائیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. پیغمبر دیس بالمنځه کس باندې جبریل ژبې کې لعنت شوی دی، اسرافیل اونې لعنت کړی دی، میکائیل اونې لعنت کړی دی، پیغمبر اخیری پیغمبر اور باندې لعنت کړی دی. یو کس دومره لعنتو کې پټ وي هغه به څه وجود وي، څه برکات و ثمرات به وي. کسه المنځ یاد وساتئ، بهترین انیس د انسان دپاره، بهترین سکون د انسان دپاره. څه انسان المنځه څه اونس وي یاد وساته، ډېر مشکلات سره ګرځي اندخشي طرف ته
تاسو ته زحمت نه در کوم چونکه یو توسل مجلس دی مو خپل صرف پیغام د پاره د حدیثونو تاسو خدمت کې عرض کړل. دغه حکایت کې د وګشته د ایت الله حق شناس ایران کې عالم تیر شوی دی عارفو د ایت الله حجت څه مدرسه حجتیه جوړه کړې دی هغه شاګرد و. یو ورځ ایت الله حق شناس ته یو جوان راشي او دی هغه زه سربازۍ ته نشم تللی مشکلات مې دي لکه دعا راته وکړه څه سربازۍ نه معاف شم. ایران کې سربازۍ لازمه دی ویلې څه ابدۍ کمه دی نو خامخا به دعا کوله حکومت ته ډیپټی کوي مفت هغه نه بعد تاثر کوي شناختی کارت وغیرہ هر څه ډېر کوي. نو دی جوان موافق غوښته خو هغه ته راغلی ایت الله حق شناس ته څه ته دعا راته وکړه هغه مو دعا ورته وکړله بله ورځ مې خوب کې ولیدو څه فریاد کوي یا حسین سرید کوي اندا جوان زه ته حیران شم څه دا څه حساب دی تعبیری خوب نه پوی نشولم خپل استاد ته ورغلم ایت الله حجت ته څنګه د جوان متویلی زما ته دعا وکړه سربازینه مو شما دعا وکړه خو دی خوب کې مولد یا حسین سوری کولی هغه د دې چې دی واجه دا دی چې ته ډېر مستریب دی ډېر پریشان دی ته نور زیاته دعا وکړه ښه دعا وکړه هیڅ نه بعد مو نور ډېره ښه دعا وکړه ډېره زیاته دعا مو وکړله. بله ورځ خوب کې یو کس ته ندا کوي غږ ورته کوي څه ایت الله حق شناس دی ته خطه دعا کوي دی دعا و مستجاب بشي معاف بشي خو دی ته وایه څه ته بالمنځای المنځ کوه تو المنځ پرې خلی دی ته ځکه دغو مشکلاتو سره روبروي. ایت الله حق شناس هغه جوان ما ته راغلل ما ورته وویل څه به معاف خو بشي خو یاد وساته المنځ شروع کړه المنځ مه پرېږدی تا د مشکلات اندي واجې نه دي. هغه جوان د ورته هغه ته کوم ځای نه خبر شي ما نه پلار و مور نه دي خبر د ورته زما ته داسې خوب کې یو کس وویله ندا یې راته وکړه. مقصد دا دی څه دغه شیو ته توجه ورکول ضروري دي. ذخیري یو حدیث اوس خدمت کې عرض کوم تاسو زحمت اوس ختموم د حدیث و یقینا غور طلب دی څه المنځه حواله څه توکسي شته دي مو معاشره کې موده دولت المنځ ډېرو کسانو په نگاه کې مظلوم دی تاسو ته پاته دی ځنه شیونه ځنه نه بدتر دي. مثلا سپای خدای خلق کړی مخلوق خدای دی خو نجس العین خو ګرځېدلی دی بیا سپي نه بدتر خنزیر ګرځېدلی دی بیا خنزیر نه بدتر کافر ګرځېدلی بیا کافر نه بدتر منافق دی او روایت ته که سترګې وکړئ که نه دغو ټولو نه بدتر بالمنځه ګرځېدلی دی. حدیث دا شی دی چې یقول الکلب الحمد لله الذي خلقني كلبا ولم يخلقني خنزيرا. پیغمبر دی چې سپای به خدای ته شکر وکړي چې خدای شکر دی خیر دی که سپای وم خو خنزیر خو نه وم. ويقول الخنزير الحمد لله الذي خلقني خنزيرا ولم يخلقني كافرا. خنزیر به خدای ته وی چې خدای دغه خبرې نه شکر دی خیر دی که خنزیر وم خیر دی خو کافر نه وم. ويقول الكافر الحمد لله الذي خلقني كافرا ولم يجعلني منافقا. کافر به خدای ته وی چې خدای دغه برخې نه شکر دی چې کافر وم خو شکر دی منافق نه وم. ويقول المنافق الحمد لله الذي جعلني منافقا ولم يجعلني تارك الصلاة. منافق با خدای ته شکر وکي دغه خبرې زه خدای شکر دی خیر دی که منافق وم خو بالمنځه نه وم. سوچ وکړئ دې شی باندې ډېره جواره خبره ده. مقصد دا چې یو بالمنځه انسان سپي نه بدتر دی بالمنځه خنزیر نه بدتر دی بالمنځه انسان کافر نه بدتر دی بالمنځه انسان حدیث د پیغمبر کې منافق نه بدتر انسان دی بدتر دی. امور براحتی ډېر آرام یې سه ځنه وخت کې خپلې خونې کې یو فرد دی زوای به دې وي ښځه به دې وي میړه به وي چی به وي بالمنځه دی ما و تاسو ذمه نه ده کوو چې دغه ته وایي څه په لمنځه شه لمونځ کوه ډېره بې برکتۍ اندي وه چې نه راتلی شي قربان مشان که څه اهل بیت وکسوی دا مینه یا درغجونې مینه دی چې موږ اهل بیتو سره مینه دی مینه عالي ریښتونې کیدای شي چې اهل بیتو سره د مینه وي اهل بیتو چې سره مینه وي تاسو سره مینه وي. یغه یو واضح مثال مولا سید الشهدا دی. لسم ورځې مشکلاتو په باوجود تکلیفو په باوجود مولا المز نه پرېږدولو اخیری مولا شهدا ته سجده حالت کې شوی دی. مولا جمله دا دی مولا انی احب الصلاة ما المنځه سره ډېره مینه دی. المنځه کوله یو څه دی مینه وسه بل څه دی چې کله ما ورته اهل بیتو سره مینه دی پکار المنځه سره دغه عباداتو سره مینه وي.